مې عزتمندو د سیرت په موضوع باندې خبره شروع ده تفصیلا. نو تیر جمعه بیان په دې خبره باندې وشو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله د دعوت کار شروع کو نو ټول ناول مخالفت خپل قوم شروع او خپل ترونو او د کور خلکو یې مخالفت شروع او بیا ورپسې بارانو خلکو مخالفت شروع. دا مخالفت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سوجه کېدی شي. د دې باره کې علماء مختلف اسباب ذکر کړي. ټول اول سبب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د مخالفت داو دا یو عقلی خبره ده چې کله داسې یو قوم وي چې د هغې تربیت نه وي شوی او هغه ځان ته څه وایي، لکه قریش څه معمولي خلک نه وو، د بیت الله شریف د دې متوالي او وارثان به ځان ګڼل او د دې خدام به ځان ګڼل. نو چې کله داسې یو اوچت قوم یو هغه په بعضو ډېرو خبرو کې د هغې اتفاق هم وي، نو په داسې قوم کې یو نوې څه خبره ته ورته کې نو دغه خبره په دې باندې منل دا انتهایی ګران کاری. تر دې پورې چې کله یو قوم داسې یو جهالت پکې وي او جهالت هغه یو اوچت مقام ته پکې رسېدلی وي، ته چې دا دې له برابرې نو دا ډېر ټیم اخلي او چې کله ته ورته څه خبره هم وکړې نو دا خبره دې ډایرکټ په زړه اخلي نه، بلکې د هغې خبرې دې مخالفت شروع شي او مخالفت هم داسې معمولي مخالفت نه چې څو پرې پکې وینې توی کړي نه وي، تر هغه وخته پورې دا خپل مخالفت دا نه پرېږدي. قریش اولنې سبب چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د اختلاف وکړو هغه دا و چې آقا علیه الصلاۃ والسلام حکم وکړو چې یو خدای دی چې د ځمکې او اسمان نه جوړ کړی دی، الله تنها دی، بس نه د هغه سره څوک په خدایتوب کې شریک شته او نه هغه چاته محتاج دی او هغه تنها یو الله دی او دا هر څه هغې پیدا کړي، انسان چرند پرند ځمکې اسمان دا ټول هر څه الله پیدا کړي. او قوم ته دا خبره وکړه چې دا تاسو کوم بوتان په دې بیت الله شریف کې ایښي دي دغه بوتان دا ټول ختم کړي، دا خدایان دې ته مه وایئ، دا عقیده د شرک ده او د ډېرو سوونو کلونه دغه 380 بوتانو عبادت به دې کولو او داسې عجیبه عبادت چې په دې کې به یو بوت چې هغه نوم هبل و، دې هبل ته به چې کوم دې خدای اعظم به ویلو چې دا د ټولو خدایانو خدای دی نعوذ بالله، او هغه به په دې دا ټول بوتان او دا هبل په دې منلو چې د باران نوم دې ورئ، اولاد نارینه او زنانه دې ورکوي او دغه شانتې دغه بوتان چې کوم ځای کې جګړه وي نو هغه کې جنګ ګټل دوامدي کوي نعوذ بالله، بیماری دې راولي دې ختموي او دغه شانتې سفر ته چېرته تګ راتګ باره کې ښه او بد فال نیول دا ټولې په عقیده په دې باندې وه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا خبرې ورته ذکر کړې نو دا خو د دې طبیعت موافق نه وي که نو ټول ناول سبب څه شی و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته توحید دعوت ورکو او توحید دعوت کې دې موحدین نه او دې به شرک مبتلا و، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دشمنی شروع کړه. دا یو سبب دا و. دویم سبب دا و چې د قریش د خلکو دا عقیده وه چې کله یو سړی مشرۍ ته ځي یو منصب باندې صدر جوړیږي یا سردار جوړیږي یا ملک جوړیږي، د دې عقیده دا وه د دې
قریش والو چې داسې سړی به جوړېږي چې هغه ډېر اولاد او ډېر مالدار شي، چې ډېر اولاد یې نه وي دا مونږ نه منو، او چې ډېر مال یې نه وي دا مونږ نه منو. د دې دا عقیده وه. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولاد په اعتبار سره خو نارینه اولاد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کال 2 کاله به وشو هغه وفات شو. په دې کې د الله حکمتونه دي، څه حکمتونه دي الله خپوي. نو دی بلا خبره کړو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اولاد نشته نارینه، نو دی څنګه مونږ باندې مشري کوي. او دوی بل دی عقیده داوا چې مال دولت دا ور سره نوي نو دا کس په مونږ باندې بادشاہي نشي کولی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خو بالکل سمال دولت ونه او نه د مال دولت طرف ته خلکو د ترغیب ورکول، بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو فرمایلی دي لكل امه فتنه وفتنه امتي المال. دی ما سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نفرت وکول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو د دې مال طرف ته بالکل توجه نه کړي، او نه د دې دنیا سره او د دې مال دولت سره محبت پیدا شوه، او نه ور سره خلکو ته دا ترغیب ورکول، خپل امت ته دا ترغیب ورکول. ګوره دا فتنه ده او د دې فتنې نه څه کوئ، خپل ځان ساتئ. نو په دې باندې دا دویم سبب چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دې څوک سخت اختلاف شروع. او قرآن کې الله فرمایي د دې دا عقیده وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. دی بلا خبره کوله چې دا قرآن پاک چې دا قرآن پاک دا نازلېږي نو د مکې او د طائف په ښارونو کې په څه کسانو باندې دی نازل شوی وي. مراد تینا څوک دی؟ یو ولید ابن ربیعه، یو ابو مسعود ثقفي، د دې اولادم ډېر او د دې مال دولتم ډېرو. نو دی بس ویل چې دې په باندې ولې د نبوت نازلېدو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولادم نشته او دغه شانتي مالم ورسره نشته. نو په دې وجه دا دویم سبب د څو د دې اختلاف. دریم سبب چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دې سخت اختلاف وکړو هغه داو چې یو په مکه مکرمه کې د عبدالمطلب ډیر وخت دسو الله قابلیت ورکړو او په قریش باندې چې کوم د حکمرانی وې کوله. عبدالمطلب چې کله دنیا نه لاړو نو بیا ابو طالب ته والا شو، خو ابو طالب پیسو نه کمزور و. عباس رضی الله عنه مالدارو ډیر بچیم و، لیکن سخاوت د فیاضی پکې نه واچي، یو بل ته چاته مال ورکي چاته روټي ورکي. په خپل دور کې د کفر کم وخت یو په هغه دور کې دا شی نه کولو، دی وجنه قوم توجه نه ورکول، قوم توجه نه ورکول. نو دی وجنه سرداری چاته ملو شو په هغه ټیم کې ابو جهل خاندان ته بنو امیه ته دغه شانتي. نو بیا چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت دعوه وکړه چې الله د نبی جوړ کړي، نو دا خپل خاندانونو کې خلق ورپسې راوچت شو. لکه بنو امیه خاندان شو، دغه شانتي په دې خاندانونو کې یو خاندانو د قبیله بنو مخزوم غالبا عقبه ابن ابي معيط، دا یو کسو کافرو، دا هغه کافرو عقبه ابن ابي معيط چې پیغمبر علیه السلام د نبوت کړه داوا وکړه په مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام مونږ کولو، نو د اوخ چې کوم اغلره او کوم ګندګي د ټول راواخسته او پیغمبر علیه السلام په حالت د سجده کې او دی باندې وګرځول. ولی وګرځولا؟ په دې خبره باندې چې قریش کومنګم یو د نبوت دعوت تاولیو. او دویم دا چې اخنس ابن شریق وی ایزا ابو جهل تورغم او ما ورته وی چې ته د پیغمبر علیه السلام سره دشمنی په څه خبره باندې. نو دا دریم سبب درته خیم چې پیغمبر علیه السلام سره مخالفت دی ولې کولو. نو هغه ورته وی ابو جهل
چې نورم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره څه دشمنی دا نور نشته، خدا دې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاندان موږ نه جدا دی او موږ ته نه جدا یو. لکه مثال یو پلار وي هغه ځان ته سوي او بل پلار وي یو تر دوی وي زدا سیم بل تر دوی وي زدا سیم، دا خاندان نه خاندان نه دي. نو ابو جهل ورته وایي چې مونږه چې دې کله هم څه خیراتونه کړي دي نو مونږ هم خیراتونه کړي دي، چې دې جنګونه کړي دي مونږ هم جنګونه کړي دي، چې دې چېرته لاره جوړه کړې ده مونږ هم جوړه کړې ده، چې پیغمبر علیه السلام خاندان چېرته یو ځای کې منډه والې ده مونږ هم منډه والې ده، چې پیغمبر علیه السلام خاندان پلان کې څه خیر کار کړی دی مونږ هم کړی دی، چې پیغمبر علیه السلام خاندان خلکو ته جامې څه ورکړي دي، کپڑے پیزار مونږ هم ورکړي، چې څه د پیغمبر علیه السلام خاندان څه کړي دي هغه مونږ هم کړي دي. خو اوس ورسره ځکه نه منم چې په هر څه کې مونږ ورسره مقابله ده، نو د نبوت دعوی چې وکړه نو دا به ممکنه خو څه کم نه یو مونږ ته ولې میلاو نه شي چې دلته میلاوي. نو د دې اختلاف د وجې نه دا دریم سبب دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دې څه وکړو اختلافات او سخت په جنګ شو ورسره. او پنځم نمبر سبب دا دی چې دې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره به جنګ جګړې کولې د قریش کوم مشران علماء ذکر کړی دی چې دا قریش خاندانونه مختلفو پکې بیا دننه تپې به وي، نو په هغې کې د دې دا سرداران چې کومو سخت بد اخلاقه وو، لکه په دې کې بعضې کسان انتهایي دروغجن، بعضې پکې غلاګر کی، بعضې پکې چغلخور، بعضې پکې دروغوی کیسو والا، دک شانتې مختلف کسان پکې وو. لکه ابو لهب چې دا د خاندان هاشم نو، ابو لهب کم کار کړو چې د غزال نوم یو غزال صغری وي، دای د بیت المال نه پټې کړې وي او یې خرڅې کړې. دغه شانتې د دې په رؤساو کې او د دې په سردارانو کې چې په عربو کې ډېر غټ غټ سرداران به شمارل کېده، اخنس بن شریح ډېر لوی دروغجن او ډېر لوی چغلخور، د دې د مشرانو کې داسې کسان. نظر ابن حارث د به دومره سخت دروغ ویل چې ناشنا دروغ ویل نظر ابن حارث. دې نه علاوه نورم ډېر داسې کسان وو چې ډېر مردار عادتونه پکې وو. نو آیتونه به نازلې ده، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې آیتونه نازل شو، پای کې وویلې شو چې څوک دا دروغ وایي دا ښه کار نه کوي، لعنت کوي په داسې خلکو باندې. نو ټول قوم ته پته لګېده چې دا پلانکې سره ډېر غټ دروغجن دی. دلته ورته موږ څه وایو چې کوم سړی دروغجن وي ورته څه وایو لانټري دی ورته وایو که نه وایو؟ هلکه لانټر یې بیا لړکي، شټر یې لړکي او لانټر یې لړکي. نو دا شانتې په هر قوم کې څوک دې دا نه وایي چې یو سړی دروغجن شو دی به وایي چې زما په دروغ به څوک پوهېږي نه. خو که مشر وي نو د حیا د وجې نه او د کشرتوب د وجې نه او د ده د مشرۍ لحاظ د وجې نه ورته غلی شي ټول چې مړه بس لګیا دي څه وکړي. خو چې تېنه مخې جدا شي نو بل ته څه وایي والله چې ښه لانټرې ښې وویشتې، ښه لانټرې ښې وویشتې. یا به یو خبره ورته وکړي یو سړی به چغلخور نو دویم کس ته به ووایي چې هلکه ګورې ما خو ورته مخامخ څه ونه ویل خو دا سړی ډېر چغلخور دی، د خبره ونه مني. داسې ده که نه ده؟ نو قوم کې خو پته لګي مشهور وي، نو آیتونه به نازل شو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به وفرمیل چې داسې خلکو باندې داسې حالات. لکه الله قرآن کې فرمایي ولا تطیع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین. مختلف آیاتونه به دا شانتې نازل شو. الله فرمایي په دې کې تاسو د هغه خلکو په خبره کې مه راځئ چې دوی په خبره کې قسمونه خوري، نو خلک ته پته وي چې پلان کې قسم خور دی. او تاسو د هغه خلکو په خبره کې مه راځئ چې کم سړی طعنګري کنځلې کوي، بدرد وایي او هر ټیم
لعن طعن کوي دا خلکو په خبره کې مرادي او دا هغه خلکو په خبره کې مرادي چې کم سړی چغل خور وي نو دې ته خپل ګناه پته لګیدا چې والله دا پیغمبر علی السلام مونږ نه وای نو دې ته غوسه ورتله او نور به قوم او چتولو د پیغمبر علی السلام مخالفت به کولو او دی وسکول بل پکې غټ مصیبت داو چې د خو کارون نه چې کم د خلق نیول او بدو طرف ته چې کم دی متوجه کول الله فرمایي چې دا خلق ډیر بد دي دی تریو تندي والا دي او دا ټول دروغجن دي او دی کله کله د ځان نه نسبونه جوړي د ځان نه نسبونه جوړي نو دا هم دي ته پتا وا چې دا همږه یاد بیا الله پاک ورته فرمایي کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه کدی د دې دروغونه او د دې بدو عادتونه من نشو نو د قیامت کورس بدوي ختونه چې کوم د دې د وخت دی په سر باندې دا د دینه به فرښتو دی را نیولې او جهنم ته به چې کوم دی غوځاري کدی د دې کارونه توبه ونوستا دا آیاتونه به نازل شو نو دې ته به غوسه ورتله نو د دې په وجه باندې نور مخالفت دي څه کولو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره به اختیارولو اوس دا خبره چې دا ټول قریش دومره غټ غټ خاندانونه دومره غټ غټ وزیران او سرداران دې د پیغمبر علیه السلام دومره مخالفت باوجود خو بیا هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره گزاره کوله لکه قتل پوری دي تللی مشورې کړې دي خو एकदम بدی چا په پښیشا پیغمبر علیه السلام قتل کول نه شو نو تیر او شته دې شو دا څه وجوا چې مخالفت به کول خو د پیغمبر علیه السلام سره بیا برداشت کول او تحمل به کول دا څه وجوا ولې به پیغمبر علیه السلام بدی دونه برداشت کول سره دې قوت وجه سوا دغه وجه به ان شاء الله آینده جمعه بیانې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله زموږ واړو لوی ټول ګناهونه معاف کړي موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي دنیا او آخرت هم ښایسته کړي پریشانۍ مصیبتونه یا الله ټول وساتي خدای پاک د مرګ په وخت کې د عظیمه کریم تر نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول